أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ملګرو، دوستانو، معزز و محترمو او درنو او خوږو مسلمانانو وروڼو، ما تاسو ته په کلام کې یو څو درسونه وکړو، خو د ملګرو خواهش دا او دا زما مو چې زه په اصول الفقه او بیا په اصول فقه د مذاهب اربعه او هغه توحید هغه توتیو تمهید وګرځوم، او د هغې نه وروسته چې توتیو تمهید هغه وګرځوم، زه تاسو ته په تقلید باندې په تقلید شرعي معین عمومي معین بیا د مذاهب اربعو په تقلید باندې تاسو ته د امت موقف او د اهل سنت والجماعت رای پیش کړم. مونږه د دې قائل راغلیو چې تقلید د مذاهب اربعو دا جائز دی او په بعضو اوقاتو کې واجب تکوینی دی، او مونږ د دې قائل راغلیو چې خروج د مذاهب اربعو نه د بعضې تکوینی امور د وجې نه او د بعضې سیاسي شرعي سیاسي امور د وجې نه او د انتظام المدن او د انتظام البلاد د وجې نه د واجب لغیره په قوت او په طاقت کې نه راغلی دی. دا به ثابتو. مدعا به زمونږ دا وي چې مونږ دا ثابته کړو چې مطلق تقلید شته. د نفي د تقلید قول دا د معتزلة بغداد دی. د معتزلة بغداد قول به زه تاسو ته ثابتوم چې هغوی په عوامه باندې د مطلق تقلید نفي کوي. زه به تاسو ته دا ثابتوم الحمدلله انشاء الله چې تقلید د فروع په عوامو باندې د فقهاو د واجباتو نه دی. دا به تاسو ته د یو 400 کتابونو نه ثابتوم، د تفاسیر او د حدیث شروع او د کلام او د اصول فقه. ګوره دا خانه ما بدله کړې ده، دا د کلام خانه نه ده، زموږ د کلام خانه هغه ده. دا صرف د اصول فقه، دا فقه الشافعیه سره د اصولو ده، دا فقه المالکیه سره د اصولو ده، دا فقه الحنابله سره د اصولو ده. فقه حنفي هغه ته پرته راغلی ده. دا خانه ما بدله کړه. زموږ د اصول فقه او د تقلید ټول درسونه په دې ځای کې کیږي. بیا د هغې نه پس چې کله مونږ دا ثابته کړو، زه چې کله تفصیلي مباحث کوم بیا به تاسو ته وایم، د هغې نه پس به مونږ دا ثابتو چې تقلید شخصي هم جایز دی. بیا د هغې نه پس چې تقلید شخصي مونږ جایز کړو، نو بیا انحصار په مذاهب اربعو کې د بعضې امور او د بعضې عللو د وجې نه د امت کړې د اجماع په دې باندې شوې ده. او بیا به دا ثابتو چې خروج د مذاهب اربعو نه دا فسق دی، او خروج د مذاهب اربعو نه دا انسان گمراه کیږي، بلکې کله ناکله د ساوي رای دا چې ډېر خطرناک طرف ته ځي. زما خو خیال دا، زما د ملګري تنګ شي، زما خو خیال دا چې زه به انشاءالله اول تاسو ته د اصول فقه الحنفیه تعارف وکړم چې اصول د احنافو څنګه دي، دا متن کم دی، دا شرح کم ده، ټول. بیا د هغې نه پس پرته د شوافیو وکړم، بیا د هغې نه پس پرته د مالکیانو د اصولو کتابونو او تعریفات وکړم، بیا به د حنابله، بیا به د هغې نه پس فی الحال 5 کتابه د ټولو نه راوالم. یعنې 5 د احنافو دا دي جمع کړي وي دي، دا دي 5 د شوافیو، 5 د مالکیانو، 5 د حنابلو، او دا 5 دي. دا چې وګوري اصول فقه الحنبلیه ټوله په دې لګي، اصول فقه الشافعیه سره د فقه نه، اصول فقه الحنفیه او دغه شانت شافعیان او مالکیان ټول لګیا دي. دا به درته ثابتوم، شروع پکې وکړه. نیت م الله تعالی د خپل رضا لپاره وګرځوي. الله دې د اتباع الشهوات نو د تشهي نه په امان کې وساتي. او مقصد به همدا ني چې نه چا سپکوالي وکړو یا څوک په اعتبار د بعضې امورو سره ټارګټ کړو، نه مقصد احقاق ما هو الحق او ابطال ما هو باطلي. الله دې زما دا نیت وساتي چې دا زما د آخرت په کار راشي دا امور، او چې کوم حق شي ما ته ښکاري چې هغه زه ظاهر کړم چې دا حق دی
او چې کوم ماته باطل ښکاري نو چې دا ظاهر کوم چې دا باطل دی، الله دې زما امداد وکړي. او دا الشی او دا تکلیف چې کوم مونږ تېرو دا دی الله تعالی زمونږ د حسناتو میزان الحسنات کې ورواچوي. د امور د وجې نه دی الله تعالی زمونږ د ټول نه راضي چې څوک دا تحقیق د حق په اخلاص سره کوي. خبره به انشاءالله کو بل کلیپ په انشاءالله ډېر ضروري وي. هغې کې به اوس په فلحال زه د فقه حنفي اصول زه تاسو ته وښیم او انشاءالله د فقه حنفي د اصولو سره کوشش کوم چې د فقه الحنبلي مالکي یا د اصول فقه الحنبلي مالکي یا د اصول الفقه الحنبلي تعارف درته کوم. ځکه د شافعیه اصول فقه ډېره عجیبه ده او ډېره ناشنا ده. کیدای شي دا سبب هم زه دې کې بل کلیپ کوم. بیا د هغې نه پس چې زه دا پوره تعارفات ترې کتابونه کوم بیا به زه په مسله د تقلید باندې شروع کوم. ښه زمونږ د احنافو سره اول زه شروع کوم د احنافو په کتابونو د اصول فقه کې. زمونږ د احنافو سره په اصول فقه کې دوه قسمه کتابونه دي. یو زمونږ د متقدمینو کتابونه دي. متقدمین مونږ ډېر لوړو خلکو ته ویو، لکه مثال د دې نه د سرخسي کتاب دی او مثال د دې نه د کرخي اصول دی او مثال د دې نه د جساس اصول راغلي دي. دا جساس ډېر لوی سړی دی په فقه حنفیه کې، اگر چې دکې یو خبره ده خو زه یې نه وایم په دې کې. نو دا جساس ډېر لوی سړی دی زمونږ په اصول فقه کې. نو په اصول فقه کې مدار زمونږ د متقدمینو د کتابونو اصل کې په اصول جساس دی او دغه شان په اصول السرخسي دي او په اصول الکرخي راغلی دی. زمونږ په اصول فقه کې یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی، دا به ځان سره یاد ساتئ. دې ته مونږ دبوسي ویو. دبوسي تاسو چېرته نوم د دبوسي اورېدلی دی که نه؟ دا دبوسي اصل کې ډېر لوی سړی دی. دا اصل کې د 430 سړی تېر شوی دی. تقویم الادله فی اصول الفقه او دغه شانتې الاسرار یا الاسرار فی فروع فی الاصول والفروع، الوجیز فی اصول الفقه، دا ډېر ښکلي کتابونه د راغلي دي. نو زمونږ د متقدمینو په کتابونو کې تقویم الادله د دبوسي، الاسرار د دبوسي، دغه شانتې اصول السرخسي او دغه شانتې اصول الجساس راغلی دی. دا بدلون نظر هم راغلی، دا د اسمندي کتاب راغلی دی. دې ته اسمندي مونږ ویو. دا دی دا بدلون نظر فی اصول دا د اسمندي کتاب راغلی دی. بیا زمونږ چې اصل کې دا د متقدمینو کلام داسې وي چې د دې نه اخذ ډېر زیات ګران راغلی وي. نو د دې متقدمینو او د دې متاخرینو په منځ کې زمونږ علما راولګېدل او یو دوه متون یې تیار کړل. هغه یو متن د متونو نه هغې که چېرته تاسو نوم اورېدلی وي هغې ته مونږ اصول البزدویه ویو. یو ناشنا ترین کتاب اصول البزدویه. اصول البزدوی دا بزدویان دوه دي ښه، یو ته ابو یسر وی او یو ته ابو العسر وی. د ابو الیسر او ابو العسر دواړه رونه راغلي دي، خو د ابو الیسر به ښه عبارات لیکل او د ابو العسر به داسې ګران عبارات لیکل. دې ته ځکه ابو العسر وی. د اصول البزدویه زمونږ ډېرې شرحې دي، خو د ټولو نه بهترینه شرحه چې د اصول البزدویه نه کشف الاسرار راغلی ده. اوس دا زوړ چاپ دی، اوس نوی چاپ هم راغلی دی. او د اصول البزدویه د بابرتي شرحه یو ډېر ښکلې مزیدار ده. ما سعودي کې اغوستې وه، دا چې ما وکتله 4 جلده ښکارېده، 4 نه قیمت یې ډېر وي. خفه شوم. مستعمل ورته ویل کېږي په دې شاري فریان باندې که شرط د روضه کې یو مستعمل بیا چې مې راواغسته 8 جلده وه. دا التقریر لاصول فخر الاسلام البزدوي د اکمل الدین بابرتي چې صاحب د عنایې دی. عنایې شرح د هدایه ده، دا د دې شرح راغلی ده. دغه شان د سغناقي دا ډېره ښکلې شرحه ده، دې ته کافي ویل کېږي. شرح البزدوي کافي دا د سغناقي شرح راغلی ده. دغه شانتې رامشي ورته ویل کېږي. دې باندې یو شرح، دې باندې د ټولو نه اعلی ترینه شرحه دا اصل کې شامل راغلی دی. شرح الشامل، شامل ناشنا ترینه شرحه ده. اوس دا لیکېږي روانه ده انشاءالله په 15-14 جلده کې به انشاءالله الشامل وشي. ښه شامل انشاءالله ډېره زیاته بهترینه شرح راغلی ده او هغه انشاءالله په 12-14 جلده کې راغلی. زمونږ دا حسامي نه ده، دا ډېر معتبر متن دی. دا تاسو چې کومه حسامي وایئ که نه، دا ډېر معتبر متن دی. او د دې معتبر متن دپاره کوم خاص غټ شروح چې راغلی دی نو کتاب الوافي دا د سغناقي شرح راغلی ده په حسامي باندې.
تبیین ورته ویل کېږي. ما د سعودي نه راوړی خو زموږ د ملګرو ته ما له دې نه شایع کړه. دا د اتقاني کتاب راغلی دی، دا تبیین شرح الحسامی، دا د اتقاني کتاب دی. دا شامل چې مې درته وختي وویل که نه، زموږ به نوري صاحب وایي چې کاش دا شایع شي، نو دا شامل انشاءالله چې کېږي دا اتقاني شرح راغلی ده. دغه شانتې نصفي الحسامي هم راغلی ده. دغه شانتې زمونږ په ښکلو متونو کې یو متن هغه منار راغلی دی. دا ځان سره دا منار د نصفي کتاب دی. په دې منار باندې هم په خپله مصنف شرحه کړې ده. یو کشف الاسرار دا دی، دا د علاء البخاري کشف الاسرار شرح بزدوي ده، او یو کشف الاسرار دا دی، دا زموږ په کتابخانه کې د دې ځای نه د منار شرحې شروع شوي دی. دا د دې دپاره د منار شرحې دي. د منار په شرحو کې کشف الاسرار شرح المنار، د منار په شرحو کې فتح الغفار شرح المنار د ابن نجیم، د منار په شرحو کې شرح منار د ابن ملک، د منار په شرحو کې شرح د ابن عابدین، د منار په شرحو کې شرح مالا مرګور وړې ده، یو شرح ده د دریو جلدو کې راغلی د منار شرح ده، او ناشنا عجایب و غرایب حواشي هم پرې راغلي دي. دا شرح د منار د مختصر د دې منار مختصر هم شوي دي، نظمونه هم شوي دي. دا د مختصرو شرح ده، دا د مولا علي قاري د مختصر شرح ده، د نظمونو شرح دي. یاره خو بس ناشنا اشیاء او ناشنا کتابونه په منار باندې لیکلي شوي دي. دا تاسو مولیان صاحبان چې نور الانوار کوم وایئ که نه، دا هم اصل کې د منار شرح راغلی ده. خو د دې یو ډېره ښکلې شرحه دا د علامه کاکي راغلی ده. دې ته جامع الاسرار فی شرح المنار ویل کېږي. زموږ د احنافو متاخرینو سره درې کتابونه ډېر بیا د اصول فقه ښایسته راغلي دي. یو ته موږ شرح التحریر ویو، دا نوم ځان سره یاد ساتئ ښه. د تحریر اصل کې د ابن حمام کتاب دی، او په دې باندې د ابن امیر حاج الحلبي کتاب شرح راغلی د التقریر والتخبیر، او دې ته موږ په خپل اصطلاح کې شرح التحریر ویو. نو دا شرح التحریر اصل کې د ابن امیر حاج الحلبي راغلی دی، او بل شرح التحریر چې دې ته موږ تیسیر التحریر ویو، دا د امیر بادشاه راغلی دی. امیر بادشاه مکي ډېر لوی عالم تیر شوی دی. بیا موږ سره په ښو متونو کې یو متن د توضیح او تلویح دی. دې باندې ډېر ناشنا عجایب او غرایب شرح راغلي. زه وایم چې کاش د احنافو پر خپلو کتابونو باندې پر خپلو کتابونو لږ کار وکړو، نو دوی ته به پته ولګي چې زمونږ څه عجیبه دې باندې د فناري شرح او دې باندې د ملا خسرو شرح او دې باندې د شیخ الاسلام دا د پخوا زمانې توضیح تلویح دی. یو خو د شپږمې درجې کې تاسو وایئ دا وړه ده، اصل توضیح تلویح دا ده. په دې اصل توضیح تلویح کې د امیرعلي حاشیې دي، بیا د امیرعلي حاشیې سره د ملا خسرو د شیخ الاسلام حاشیه ده، د شیخ الاسلام د حاشیې سره د فناري حاشیې دي، د فناري حاشیې سره د مرجاني حاشیې راغلي دي. بل زموږ د هندیانو کتاب دی، زموږ د هندیانو کتاب دا مسلم ثبوت، دا ډېر ښکلي کتاب دی، خو د منطق نه غیر نه کېږي. او نن سبا مولیانو منطق پرېښوده، د منطق نوم چې ورته والي نو پوهېږي. نو دا مسلم ثبوت ښکلي دی، او د دې یو شرح د فواتح الرحموت ورته ویل کېږي. دغه شانتې مرآت الاصول شرح د مرقات الاصول، دا دواړه د ملا خسرو کتابونه راغلي دي. نو دا زمونږ د فقه حنفي اشباګانې راغلي دي. اشباګانې به زه تاسو ته وایم، اشباح والنظائر ورته ویل کېږي. دغه شان زمونږ د فقه حنفي قواعد هم دي، دا د ناظرزاده قواعد دي، دې ته مونږ ناظرزاده ویو، او دا د تمرتاشي قواعد راغلي دي. نو په دې کې اصول فقه کې ډېر صنفونه راغلي دي. یو اصل اصول فقهي په اسې عام طریقې باندې، یو د هغې سره قواعد وي، یو د دې سره اشباح والنظائر وي. متعدد کتابونه پکې راغلي دي. خو که تاسو حنفي ملګري ګورئ، تاسو د منار شرح ځان له پیدا کړئ، او د کشف د بزدوي شرح پیدا کړئ، او د حسامي دا شرح پیدا کړئ. دا فقه د اصول فقه الشافعي زه بیا انشاءالله کوم. د مالکیانو ته راځو. د دې مالکیانو یو ډېر ښکلی متن دی، د ابن حاجب مالکي دی. د دې ابن حاجب یو متن راغلی دی، ته مونږ مختصر د ابن حاجب، په دې مختصر د ابن حاجب باندې ډېر ناشنا شرحې ما جمع کړي دي. دا د سبکي شرح مختصر د ابن حاجب ده. دا که چېرته تاسو اورېدلي اصفهاني ورته ویل کېږي شرح مختصر د ابن حاجب ده. دا د رهوني نوم هم که چېرته اورېدلي، دا د هغه رهوني ډېر لوی فقيه د مالکیانو کې دغه پروت راغلی. دا د رهوني شرح مختصر د ابن حاجب ده. زمونږ بابرتین په دې باندې شرح کړې ده. دې ته مونږ الردود والنقود ویو. دا هم شرح د مختصر د ابن حاجب راغلی. د ټولو مذهبونه تقریبا را لګېدلي دي، او د ابن حاجب په دې مختصر باندې شرح کړې ده.
دا ما سره ده د مختصر د ابن حاجب یو دا پخوا دا چای شوی وه او نن سبا دا چای شوې ده. مونږ غریبانان یو، غریبانان هماره د دې سره چې پیسې او زور نشته نو بس ګورځو ځان له فوټوسټیټ پیدا کوو، ماشین هم لګولی دی. دا عمده مختصر د ابن حاجب دی، خو دا د درو څلورو شرحو سره راغلی دی. دا د ایجي شرحه ده، دا د تفتزاني شرحه ده، دا د جرجاني شرحه ده، دا پسې د فناري شرحه ده، دا د جیزاوي شرح راغلی دي. نو په مختصر د ابن حاجب باندې چې دا د مالکیانو ډېر ښکلي کتاب دی، متعدد شرح راغلی دي. دغه شانتي د باقلاني کتاب، باقلاني دا د اشعري ډایرکټ شاګرد راغلی دي. د مالکیانو به دا ذکر کوم، شوافي او حنابله به انشاءالله سیده سال لره تکلیف کوم. التقریب والارشاد ورته ویل کېږي. دغه شانتي د شوافي د مالکیانو یو ډېر ښکلي صنف راغلی دی او زه وایم چې ډېر ښکلي، یو خو موافقات دي په اصول شرعیه د شاطبي، خو دې ته مونږه نشر البرود او مراقي الصعود او فلان فلان ورته ویل کېږي. دا ډېر ښکلي انداز کې دوی ځان له نصر الورود او فتح الودود دا متعدد شرح راغلي، دا له دوی متون دي او دا له دوی د دوی شرح راغلي. په دې مالکیانو کې یو ډېر ښکلی سړی تېر شوی دی، نوم یې ځان سره یاد ساتئ، قرافي ورته ویل کېږي. دا قرافي په مالکیانو کې دا فروق کتابونه به زه تاسو ته وایم، دا زمونږ فروق دي، دغه شان د جویني فروق دي، دغه شان زمونږ کرابیسي فروق دي، جویني شافعي دغه فروق دي، دغه دي. دغه شانتې د حنابلو هم ځان له هسې په نوم د ابن قیم فروق پیدا کړي، خو دا د هغه خپل کتاب نه دی راغلی. شوشاني را لګېدلی دی، رجراجي. هلکه وابیانو مولیانو نه بیا تپوس وکړئ چې رجراجي څه بیا خفه شوي، موږ پسې خبرې کېنو یا لکه د ظالم زامنو لږې لږې خبرې پسې کوو که نه، چې لږې لږې پسې نه کوو بیا تاسو سر ته خېچئ. مولیانو نه تپوس وکړئ رجراجي څوک دی؟ ښه څه رجراجي شوشاوي. د رجراجي شوشاوي رفع النقاب د تنقیح الشهاب، د رجراجي شوشاوي تپوس ته وکړئ، دې ته مونږ رفع النقاب ویو. دا اصل کې د الفروق د صاحب د قرافي د متن یو شرح راغلی ده. دغه شانتې د دوی ښکلي کتابونو کې بل کتاب د دې تحفه د رهوني را لګېدلی دی. رهوني ډېر لوی فقیه دی، ده په شرح د مختصر د ابن حاجب باندې شرح کړې ده. ښه دې ته تحفة المسؤول فی شرح مختصر منتهى السهول دا یې کړې ده. دغه شان کې چېرته تاسو نوم اورېدلی وي نو تل سیماني ورته ویل کېږي. تل سیماني کې زمونږ مالکیان را لګېدلي دي، دې ته مونږ دا معالم او شرح المعالم کو چېرته تاسو اورېدلي. معالم فی اصول الفقه کتاب دی او د شرح المعالم په نوم سره د دوی بیا کتابونه راغلي وي. د دوی چې کوم کتابونه راغلي وي د اصول فقه هغه اکثر موسوم راغلي په شرح المعالم دا ټول شرح المعالم راغلي دي. دغه شانتې د دوی یو کتاب راغلی دی، دې ته مونږ قواعد المذهب شرح منهج المنتخب الى قواعد المذهب، دا د دوی د مذهب قواعد راغلي دي. دغه شانتې د دوی یو بل کتاب راغلی دی د مرتقى الوصول، اصل کې شرح راغلی د شرح نصب مرتقى الاصول ورته ویل کېږي. دغه شان که چېرته تاسو نوم اورېدلي لباب المحصول ورته ویل کېږي. لباب المحصول دا د دوی په ښکلو کتابونو کې نه راغلی دی، دا د ابن رشیق مالکي کتاب راغلی دی. او د دې سره سره که چېرته تاسو نوم اورېدلي نو الذخیره ورته ویل کېږي. دا د دوی د فقه کتاب هم دی، خو دا اصل کې د دوی د فقه سره سره د دوی د اصول فقه کتاب هم راغلی دی. بیا یو ډېر ښکلي کتاب دی د دوی هم په دغې تنقیح باندې، تنقیح چې کومه د قرافي راغلی ده، څنګه چې په رجراجي او څنګه په شوشاوي کتاب کړی دی، نو دغه شان په دغې باندې ابن ادریس قرافي چې ورته ویل کېږي، دغه شانتې هم په دې باندې شیخ محمد جعیت یا جعیت ورته ویل کېږي، هغه هم په دې باندې شرحې کړي دي. د دې سره سره د مالکیانو بل داسې اشیاء راغلي دي چې موږ سره فی الحال نشته، هغې ته مونږ په خپلو اصطلاحاتو کې دا د قاضي عبدالوهاب ډېر ښکلي مالکي دی، دا د مالکیانو باچا دی. د رسالې شرح راغلي، رسالې شرح به زه تاسو ته بیا په فقه غایة المرام فی شرح مقدمة الامام، دا د قاضي عبدالوهاب شرح راغلی ده. دا د مالکیانو فقه، دا د مالکیانو اصول فقه راغلی ده. سبا به درته انشاءالله د شوافع او سبا به درته انشاءالله
د حنابله اصول فقه خیمه چې دا غوي اصول فقه سره دا مونږ ولې زده کوو دا مونږ دې لې زده کوو چې مونږ تقلید په دې سره ثابت کوو اجماعګانې به زه تاسو ته ان شاء الله په دې باندې خیم او زه تاسو ته یو څو کتابونه 15 کتابونه د اصول فقه حنفي 15 د شافعي 15 د مالکي او 15 د حنابله خیمه چې غوي د تقلید بحث کړی دي چې تقلید دا بالکل جائز دی او خاص کر د امامانو د 15 د څلورو امامانو تقلید دا جائز دی څوک چې د دین اوزي نن سبا د تقلید نه دا ښه کار نه کوي د تقلید نه نن سبا وتله دا ناروا کار راغلی دی او دا حرام کار راغلی دی شروع به د حنفیانو نه کوم دا ما په لاس کې حدیقه ده ما تاسو ته ویلو دا اصل کې د طریقې یو ناشنا ترینه شرح راغلی ده د طریقې دو شرح راغلی دي ښه یو بریقه ده او یو حدیقه ده بریقه اصل کې د عبدالغني نابلسي شرح راغلی ده او بریقه دوی په لیکلي بریقه ده خو دا مونږ زړه طریقې سره بریقه ویو دا اصل کې د بیرکلي شرح راغلی ده او تعریف اصل کې دا طریقه چې ده د خادمي قونوي کتاب راغلی دی دوی په قونوي نه دي لیکلی دا اولنې بسم الله الرحمن الرحیم یا الله خیر پکې واچي دا مې اولنې د حدیقې نه شروع کړم عبدالغني نابلسي د ما ډېر زیات خوښ دی اتفاقي ګوتو له راغی دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی نو حدیقې په جلد نمبر 3 صفحه نمبر 100 کې باقاعده لیکلي دي فإن عمل یا عمل الانسان لنفسه بقول مجتهد غیر الاربعه بغیر د اربعونه کو چرته دا راشي نو فقیل لا يجوز ویل شوی دي چې دا جائز نه دی راغلی وذكر قبل ذلك انه يمتنع التقليد غير الاربعه في قضاء والافتاء مخکې مې ذکر کړی دي چې بغیر د ائمه اربعونه به څوک تقلید نه کوي په قضا کې او په افتاء کې دا حدیقه ده دغه شانتې بعینه دا فرع دې بریقې دا رول خور راغلی دي دا دې بریقې هم ذکر کړی ده څنګه چې د حدیقې ذکر کړی ده دغه شانتې دا د بریقې هم ذکر کړی ده په جلد نمبر 1 کې او صفحه نمبر 131 کې د ذکر کړی ده دغه شانتې په جلد 2 صفحه نمبر 11 جلد 2 صفحه نمبر 245 جلد 3 صفحه نمبر 163 کې نه ذکر کړی ده دا رانه خوږی ده دا زموږ د علامه زبیدي ډېر ښکلي کتاب دی دا رانه خوږی ده علامه زبیدي د اتحاف شرح کړی ده علامه زبیدي دا ډېر ښکلي حنفي عالم راغلی اول د تر احنافو دغه ذکر کوم کتابونه بیا وروستو نور ذکر کوم دی وی علامه زبیدي په اتحاف ساده المتقین شرح احیاء العلوم الدین کې دا لس جلد کتاب دی وی وكان للمقلدين ان يقلدوا من شاءوا ثم لما انتهى ذلك الى ائمه الاربعه وكانوا بمكان من حسن الظن اقتصر الناس على تقليدهم فاقيمت هذه الاربع اصول للمله دا اربع اصول لملت لپاره ګرځېدلي دي نو د دوی تقلید به نن سبا کېږي د نورو خلکو تقلید به نه کېږي دا ما په لاس کې قطب الارشاد دی دا ډېر ښه کتاب دی زموږ اکابرین ډېر ستایي دی وی په صفحه نمبر 107 باندې ولا يجوز اليوم لأحد الخروج عن مذاهب الاربع لقيام الاجماع على منع ذلك الخروج الى اخره دا زما په لاس کې اشباح والنظائر جلد صفحه نمبر 133 راغلی ده وی ان عقد الاجماع على تقلید مذاهب اربعه اجماع منعقد شوی ده په تقلید د مذاهب اربعه باندې دا اصل کې ده د احناف حواله دی دا به زه تاسو ته فقه شافعي ان شاء الله د دې کتابونو تعریف چې زه وکړم او تعرف بیا به تاسو پیږئ داسې نه شي پیږدئ دا مشکل راغلی دا اصل کې د دوی منهاج متن دی او د منهاج په متن باندې د دوی ډېر ښکلي شرحې دي هغه د پاس پرتې راغلي دي دا به تاسو ته فقه شافعي او درس ته کوم د منهاج ښکلي شرحه دا تحفة المحتاج د ابن حجر ده او د منهاج ښکلي شرحه نهایة المحتاج ده په دې تحفة المحتاج د ابن حجر باندې دوه حاشیې دي یو د شروانی او یو د ابن قاسم العبادي دا تحفة المحتاج کې ابن حجر لیکي په شرح منهاج کې وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز التقليد غير ائمه الاربعه بغیر د ائمه اربعون د بل چا تقلید جائز نه دی راغلی فی قضاء او افتاء فقضاء او افتاء کې تحفة المحتاج شرح منهاج سره د حواشیو د شروانی په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 400 په صفحه نمبر 47 باندې دا خبره ذکر کړې ده دغه شانتې زما په لاس کې
حسن التنبه د علامه غزي ډېر ښکلي کتاب دی دا تاسو ځان له پیدا کړئ دا شافعي دی ها حسن التنبه لما ورد في التشبه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 118 کې لیکي وقد استقر الامر الان على تقليد الائمه الاربعه رضي الله تعالى عنهم والأخذ من قواعد مذاهبهم ونصوص المعتبرين من أصحابهم رضي الله عنهم إلى آخره. فصفحه نمبر 118 باندې دا ذکر کړی دی. دا به تاسو په یوم دیتا عطار او بل بنانی او زکریا الانصاری د اصل کې ټول شرح د جمع الجوامع دي. سبب ان شاء الله تاسو په دې باندې په یوم ښه عطار په شرح د جمع الجوامع کې په شرح د جمع الجوامع کې په جلد نمبر 1 په جلد نمبر 2 صفحه نمبر 440 باندې لیکلي دي چې تقلید د مذاهب اربعه او 442 باندې چې تقلید د مذاهب اربعه دا لازم راغلي دي وان يكون التقليد داري وان يكون التقليد والتتبع في المسائل المدونه للمجتهدين الذين استقر الاجماع عليهم الان وهم الاربعه. دا سلور امامان راغلي دي د دینه اخوا دی خو باندې سبا تقلید نه کیږي. دا ورقات ته ویل کیږي چې تاسو د دینوم اوریدلی وي دا به سبا تاسو ته او شرح الورقات بیا تقریبا اته شرح ورقات ما جمع کړی دي. شرح الورقات لیکلي دي چې تقلید د ائمه اربعه دا جائز او بلکې دا د واجباتو نه راغلي دي. شرح الورقات په 245 نمبر صفحه باندې لیکلي دي. محصول دی دا د امام رازی سببا په محصول باندې ان شاء الله په یوم دا ټول میرا رئیستلی دي. يجوز للعام ان يقلد المجتهد الى اخره او څوک الاجماع على جواز الفتوى للعام في زماننا الى اخره دا ټول میرا نقل کړی دي. دا خبر تاسو په 533 نمبر صفحه باندې د محصول د امام رازی لیکل شوی ده. ما تاسو ته د اصول فقه مالکی خپل کتابونه دي پندې کې دي کې دا د فقه مالکی کتاب دی کې مونږه فتح العلی المالک في الفتوى على مذهب الامام مالک دا نقل کړی دي په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 109 باندې ومن المذاهب الاربعه المتبين لكاسه المحققين فيها ما سات لتاوتل البال فالخروج عن تقليدهم ضلال. نو خروج د تقلید د ائمه اربعه دا گمراهی او دا ضلال راغلی دا اصل کې نه ذکر کړی دی. دغه شانتي فواکه الدوانی وتوي دا بزم په یوم رساله وتوي لیکيږي د ابو زید القروانی او د شرح الرساله په نوم سره دا متعدد اشیاء راتلي. شرح الرساله دا ډېر مهم اشیاء دي راغلي دي. دوی حکم التقلید دا فواکه الدوانی شرح رساله ابو زید القروانی دا فواکه الدوانی على رساله ابي زید القروانی رسالة بمشرطة في يوم سنة دخل حكم التقليد لواحد من أصحاب المذاهب أربع الوجوب حيث لم يكن في هذا المقلد أهلية الاجتهاد وقيدنا بالمذاهب الأربع لأن غيرهم لم يثبت مذهبه وإلا لجاز تقليده. دا من قمر عايز سلور مذاهبنا غيرهم تقليد کو دا ټول اعتراضات پر توانیدو څنګه جبرائیل علیه السلام پر سلور را نازل شوی دي نه سلور نه چې دا تو مذاهب تقلید کولی شو خو چې کله دې کې مدونوالی او ضبط راشي. صحابه تقلید ولې نه کې ولکه ولې د صحابه تقلید نه کوم زه د امام ابو حنیفه په تقلید څه کوم زه د ابوبکر صاحب تقلید کوم خو چې د ابوبکر صاحب تقلید د سر نه تر د پای پورې تماته شابه منضبط مدونه خایا کوم نه کړو نبی علی وایا تدوین پکې نه نشته. دا ساوی دي دا ټول مالکیان دي ښه ساوی هم لیکلي دي په دا تفسیر د خددوی او ساوی اصل کې په اصول فقه کې هم کتابونه لیکلي دي په 1192 نمبر صفحه باندې لیکلي دي ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الاربعه ولو وافق قول الصحابه والحديث الصحيح والايه فالخارج عن المذاهب الاربعه ضال مذل وربما اضاه ذلك للكفر ولأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. دا ساوی لیکلی دی په 1192 نمبر صفحه په جلد نمبر 3 باندې. اوس پر ته حنابلة شروع کوم دي حنابلة وي حنابلة په دې معاملې کې ډېر سختي دي شي دا نه پاتې شو د مالکیانو نهایت السول وته ویل کیږي مسله ذکر کړی دا د دې که تاسو یې چې جوړ اسی دا مسله ذکر کړی دا په مسله ذکر الفتوى بغیر مذاهب الاربعه لا يجوز 200 را دي خوکا دا دغه لک را دي خوکا 210 صفحه باندې
210 صفحه باندې دا عبارت ورته وښایه ښه چې دا عبارت دوی وګوري نو بیا به انشاءالله دماغ برابر شي او چې عبارت یې نه کتلې نو بیا دوی وایي چې لکه دا مولیان جوړه سي لګیا دي مونږ هسې نه یو لګیا ماماګانو تاسو له هسې لګیا یاغلي بل لابد أن يكون من المذاهب الأربعة التي دويت في كتب أصولها وفصولها بل خامخا چې دوی کله اوس نن سبا په مذاهبو پسې به ځي نو په مذاهبو کې به په مذاهبو اربعو پسې ځي واما غيرها فلا يجوز اعتماده ولا الافتاء به لأنها لم تدون دا مدون شوي نه دي فهي غير محررة لانقراض أهلها ځکه چې د دې مذهبونه ټول که سفیان الثوري دی که ابن حزم دی او که داود ظاهري دي د دوی مذهبونه ختم شوي دي تدون او مدون چې شوي دي دا صرف د څلور مذاهبه مدون شوي دي دغه شانتې نصر الورود هم دا مسله په جلد نمبر په اجماع على التزام المذهب په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 444 کې ذکر کړی ده دغه شانتې فتح الحدود على مراقي السود هم دا مسله په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 216 کې ذکر کړی ده 216 ولګي یو پوښتنه ګورم ښه راشه دی خو راشه يعني أن الإجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومنع جميع العلماء طول علماء من کړي چې نن سبا د دینه منځه دا په 216 نمبر صفحه باندې د فتح الودود دا ټول مالکیان دي ښه اوس پر شو حنابلو ته د حنابلو ډېر خولي شرح او متنونه راغلي دي په اصول فقه کې دا برته ان شاء الله سبا لوم په حنابلو کې یو ډېر لوی فقيه تیر شوی دی ابن مفلح ورته ویل کېږي صاحب د الآداب الشرعیه هغه ذکر کړي دا یو ډېر ښکلی کتاب دی کتاب الفروع ورته ویل کېږي راکه د 421 نمبر صفحه باندې دی خو راوړه وفي الافصاح افصاح دوی ښه د ابن حبیره یو په اختلاف العلماء کې دی او یو شرح د بخاري راغلی دی وفي الافصاح أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم أو حق تدوين نوزي دا په کتاب الفروع په جلد نمبر 6 صفحه نمبر 421 ته 420 ته په 421 کې ذکر کړی دا دغه شانته زبر سبا تاسو په یوم مختصر الروزه وتویل کیږي روزه دا د دې کتاب دی هم شرح مختصر الروزه د توفی دا ډېر ښکلی کتاب دی توفی څه عجیبه غریبه سړی راغلی نو وی واجمع المسلمون على عدم الانكار على من التزم اي مذهب شاء بذلك الترجيح الى اخره فكان الترجيح في المذاهب ثابتا بالاجماع وګوره دا اجماع څه ته وایي اجماع دې ته وایي چې څلور مذاهب په دې باندې اتفاق وکړي نو دا څلور مذاهب حوالې د تاسو درکوم دا شرح مختصر الروزه ورته ویل کېږي په جلد نمبر 3 صفحه نمبر 686 کې دا خبره ذکر کړه نزهة الخاطر ورته ویل کېږي دا د دومي کتاب دی دومي دمشقي راغلی دی د په 451 نمبر صفحه باندې بعینه دا ذکر کړی ده او التحریر ورته ویل کېږي مختصر التحریر دا مختصر التحریر دی خدای دې مختصر التحریر دا د ابن النجار حنبلی کتاب دی د دې مختصر التحریر ناشنا شرح دی یو شرح دا کوكب المنیر دا کوكب المنیر دا اصل کې د ابن النجار کتاب دی دا د فتوحي کتاب دی فتوحي عمدغه ابن النجار دی او یو د دې یو ډېر ښکلی التخبیر ورته ویل کېږي دا ما سعودي کې هسې لیدلي خو ما سره پیسې نه وې ما وانه وسته دا د مرداوي سفاریني دا دواړه حنابله راغلي دي د التخبیر شرح التحریر د مرداوي کتاب راغلی دی نو کوكب المنیر کې ابن النجار چې فتوحي ورته ویل کېږي په صفحه نمبر دا دی بل يلزمه ان يتمذهب بمذهب معين بلکې لازم ده په دې چې تمذهب وکړي په مذهب منجل نمبر 4 صفحه نمبر 566 نمبر دا د دې تحریر یو ډېر ناشنا ترین شرح ده دا التخبیر وې دا تقریبا لس جلد کې دا پرته سبب به ان شاء الله وېما نو دوهم دا ذکر کړی دي المذاهب الاجماع على مذاهب الاربعه اجماع راغلی ده په مذاهب اربعه باندې او چې څوک د دین وزي وهذه زندقه في الدين ودا زندقیت په دین کې نه راغلی دی دا اصل کې التخبیر شرح التحریر د مرداوي په جلد نمبر 8 کې
صفحه نمبر 4021 4021 4021 100 پکې نه نشته. دا مې ته په حال د شلو کتابونو نه د تقلید حواله درکړي او دا ما په دې کې یو کال درس په دې خپل مرګرو ته کړو. ما به د زیارت په ورځ باندې د اختلافاتو د اختلافي مسائلو درس ورکاو. نو تاسو وګورئ ښه تر دې خو کې مولا سي تاسو کوی چې جوړدا کم دي دا تقریبا 650 حواله ما په دې کې جمع کړي. دا یو خبره تاسو کومه بله زما به همیشه هغه کتاب نه حواله ورکوم چې زما په کتابخانه کې موجود یو داسې د توخم چې ها دا کتاب دی. دا نه چې ما چرته رساله خپل ځان ته خودلی وي د بل چا رساله یو ځته جلد او صفه او جلد او صفه دا قصه نه کوم.